ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. سورة آل عمران شروع. مخکې ایتونو کې الله رب العزت د قتل د انبیاء کرام او همدارنګې کوم صلحا یعنې نیک خلقو د هغو بیان وکړ او بیا د دوی انجام ذکر کړ چې دوی دپاره الله تعالی عذاب دردناک تیار کړی دی او دویم دا چې د کوم عمل دوی کې د عمل د دوی د هلاکت او د بربادي سبب دی دوی دپاره. او د نن ایتونو کې ذکر کوي چې الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله. مخکې آیات یو ذکر کړی و هغه کې دا خبره بیانه کړې وه چې یاره دا کوم خلق دی دین کې ګډوډوالی کوم خلق راولي نو دا یې ذکر کړی چې یاره دا پوهې خلق راولي او کله یې کوي چې کله دوی سره علم راشي علم نه پاس دی بیا دین ګډوډ کی او څه د وجې نه یې ګډوډوي ضد او قصد د وجې نه عناد د وجې نه. نو د نن آیات کې د آیات شان نزول څه په دې طریقې سره همدغو علماو یهودو والا هغو به دا طریقه کوله همیشه دپاره چې کله یو غټ سړی مالدار او جیدادي سړی وی خاندان نه مضبوط وی نو که هغه څه جرم وکړي نو هغه دپاره یو بیا کتاب ولیده بس ځان یې به خبرې جوړې کړي تا دپاره به صرف سزا دی رجم او همدارنګې قصاص وغیره دا شانتاج دپاره نشته دي. نو یو ځل واقعه عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کوي وی ښځې او سړي زما وکړه او دغه د شرافت د خاندانونو مطلب چې اوچت کورني والا وو جیدادي او مالداري خلک وو او هغو کوم علما وو هغو دا فیصله ونه کړه او دی راوړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم څخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې آیا تاسو کتاب کې تورات کې دي کې دغه مسلې باره کې څه نشته دي حالانکې د رجم حکم هغه کې موجود و نو دوی سره نشته دی. نو د یهودو والا یو صحابي و عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه ایمان راوړی و نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې او بیا مسلمان شوی و. نو چې کله دغه رجم آیات راوړل او دې ځای ته چې کله راورسېدلو چې رجم بارې کوم حکم و نو یهودو والا کوم عالم و هغه لاسه چې کېږدول او د آیات یې پټ کړي نو عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه ته معلوم و نو هغه د لاسه به چې وویل او ورته ویل دا څه شی دی او د آیات څو بیا دې ځای کې کوم ځای کې دې لاس یې د رجم آیات چمکېدل پړ کېدل نو بیا هغه باندې هغه راپس دی د رجم والا حکم جاری شو. نو دې ځای کې همدا علما ذکر کوي دوی به خلکو ته دا ویلو چې یاره که تاسو دا شرک او کفریات کوو کتاب نه منو نو د هېڅ خبره هم نشته دی مو دپاره بس الا ایاما معدودات یا څو ورځې په شمار مو دپاره عذاب دی څو ورځې. قرآن کریم کې د الفاظ دوه ځای ذکر کېږي او دا دوه قسمه دي یو معدودات جمع ذکر کوي او یو معدود ذکر کوي هغه ځای کې صرف سورې بقره کې مخکې تېر شوی دی. نو هغه ځای کې کوم دی هغه ځای کې نیمګړي ملایان ذکر کوي کوم امیان دي نیمګړي ملایان پوره ملایان نه او دې ځای کې غټ کبار ذکر کوي غټ کوم علما او پیران وي هغه ذکر کوي او دا د قرآن کریم یو عقیده دی چې کوم ځای کې غټ علما ذکر کوي نو بیا هغه ځای کې لفظ اوتو الکتاب ذکر کوي او کوم ځای کې چې وړه ذکر کوي بیا اوتو نصیبا ذکر کوي څه حصه د کتاب والا مطلب چې نیمګړي ملایان او همیشه دپاره د دین څه دغه پوهې خلک خرابوي. دا وګوره که دې آیات شاه نزول عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رئیس المفسرین هغه دا تفسیر کړی وي دغه ځای کې د آیات شاه نزول څه په دې طریقې سره کوم بیان کړي نو همیشه دپاره کار دغه پوهې خلک خرابوي. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب آیت دنه کسی آو خلقو تا چاو تور کرشی و چه حصہ دی کتاب ولا
یعنی دا کوم وړ ملایان نیمګړي پورا عالمان نه دي نصیبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ذکر دوی راوغتل شي کتاب د الله تعالی یعنی دا قران کریم ته یحکم بینهم څه فیصله وکړي دو په منځ کې ثم يتولى فريق منهم نو بیا وړي یوه ډله د دوی نه وهم معرضون او دوی مخ اړوونکي وي لکه دې ځای کې څرنګه د آیات شان نزول ذکر شو چې دوی دا د الله تعالی کتاب آیات معلوم خو بیا هم آیات باندې فیصله نه کوله مخ اړوونکي وو د الله تعالی کتاب نه ذلک بانهم دا دې د وجې نه څه قالو دوی ویلو لن تمسنا النار الا ایاما معدودات متوهی چې کله اور ونه رسېږي د جهنم والا مګر یا څو ورځې شمار کړی شوي د یا څو ورځې شمار کړی شوي د چې دوی سره د اسخي عبادت یې کړی موسی علیه السلام د الله تعالی ملاقات راوړو کوی دور ته مخکې سورې بقره کې واقعه اوږده ذکر تفصیلي نو دوی دغه اسخي او د سمیري جوړ کړ او بیا د هغه عبادت یې شروع کړ نو دا ځکه دوی چې ایام معدودات بس موږ د صرف هغه څو ورځې سزا به راکوي الله تعالی په جهنم کې بیا موږ دپاره نوره سزا نشته دی الا ایاما معدودات نشته دی موږ دپاره سزا مګر یا څو ورځې شمار کړی شوي وغرهم فی دینهم او دوکې کې اچولی دی دین د دوی ما کانو یفترون هغه څه کوم دوی جوړوي د ځانه نه افترا یې شي ځان نه کوم درو جوړول وي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق